تقریبا د 3 ورځې مخکې د جامعه بنوریه محتمی مفتی نعیم سے وفات شو. د هغوی په باره کې هم د جماعت اشاعت التوحید والسنه ملګرو مزیدار مثبت پوسټونه کړي په خپله ما هم، ځکه یو عظیمه سانحه وه هغه چې امت د یو عظیم شخصیت نه محروم شو. بیا پرون پیر عزیز الرحمن هزاروي صاحب هغه د دنیا نه لاړ. د هغه په باره کې هم مونږ مثبت پوسټونه کړي چې الله تعالی دې د هغوی مغفرت نصیب کړي، د هغوی سیئات دې الله په حسنات باندې بدل کړي. دارنګې زمونږ د جماعت نورو ملګرو هم د هغه په باره کې تعزیتي الفاظ ذکر کړي او همدردانه الفاظ ذکر کړي. که یو دوو کسانو منفي پوسټونه کړي نو یا خو هغه خلک دي چې د هغوی څه حیثیت نشته، نه علمي او نه عملي. لہذا د یو دو کسانو د وجینا پوره جماعت بدنامول او پوره تنظیم باندې الزام لګول چې دوی زموږ د علماء په وفات باندې خوشحالي مناوي، چرې داسې نه ده. بلکې زموږ چې کم سنجیده ملګري دي، علما دي، هغوی باقاعده موږ ته د تعلیم را کړی دی چې سوشل میډیا مثبت کارونو دپاره استعمالوئ او د چا په وفات باندې د خوښۍ اظهار مه کوئ. پرون یو ملګری دی طلحه نعمانی چې د مناظر اسلام مولانا یونس نعمانی صاحب رحم الله فرزند ارجمند دی، د هغه پوسټ د نظر نه تیر وت. هغه دا وفرمایل که زما د بابا جان په وفات باندې چا خوشحالي مناو کړي نو دا کار دی د هغوی مبارک شي، زمونږ کار د دلایلو په میدان کې جنګ کول دي. لہذا مونږ د چا مشرانو ته کنزل نه کو، سب شتم نه کو. که چا کړي نو په یو هندو باندې بټخیله نه روانېږي. لہذا د هغه جماعت سره تعلق نشته، که تعلق ورسره وي دا د هغه کم فهمي ده، مونږ د هغه دلشکني کوو. بیا نن ما یو ویډیو وکتله چې یو مناظر دی د پیښور مفتی ندیم محمودی، الله تعالی د هغه حفاظت وکړي، لیکن هغه داسې یو څو خبرې کړلي چې هغه د اخلاقو د دایرې نه بلکل بهر دي. ته ځان ته وایي مفتی، ته ځان ته وایي د علماء دیوبند ترجمان، او ستا اخلاق دومره ښکته دي چې تا په هغه ویډیو کې څه نه دي ویل. خصوصا د پنجپیریانو، معتزله او خوارجو او بل طرف ته د خبیثانو هغه بکواس. اوله خبره دا کړله چې پنجپیریان غلط پوسټونه کوي، نو د دې جواب ما ذکر کو. که چا کړي نو دا د هغه کم علمي ده او موږ د هغه دلشکني کوو که چا هم کړي. بلکې زموږ ملګرو باقاعده مثبت پوسټونه کړي، د هغوی دپاره تعزیتي الفاظ استعمال کړي دي. او زه هغه باطلو ته ویم چې نن زموږ د مختلفو علماو په دنیا نه په تلو سره د پرهلت سره هغوی قسمه پوسټونه ورکوي، خصوصا د پنجپیریانو، معتزله او خوارجو چې هغوی د خپلو پیجونو نه کم بعضې څیزونه چلی، دوی ته شرم پکار دی. دا خبره ده په کم فهمۍ باندې داد ده. په خپله ما د خپل پیج د مفتی عرفان الله افیشل نه تعزیتي الفاظ ذکر کړي دي. زموږ یو بل ملګری زبیر شاه بخاري هغه خپل پیج نه تعزیتي الفاظ ذکر کړي دي. دا خبره چې کل پنجپیریان هغوی د خوشحالۍ اظهار کوي، نو دا د په کم فهمۍ باندې دا خبره دال ده. او زه پنجپیریانو ته وایم مونږ خپلې ژبې کنټرول ساتلی دي. ستاسو مشران چې په دنیا کې په ژوندینې باندې اخري وخت کې مخونه ورته الله تعالی تور کړي دي. درېیمه دا خبره ده کړله چې د پنجپیریانو مخونه دا د مر په وخت کې تور کړي، نعوذ بالله. پنجپیریان زمونږ مشر استاد شیخ القرآن علامه غلام حبیب صاحب رحم الله، د هغه چې کله وفات شو د هغه مخ څومره نوراني و. دارنګې اوس قریب د 3 ورځې مخکې مولانا سراج الدین صاحب باړې والا وفات شوی دی، څومره نوراني چهره به دا خبره کول چې پنجپیریانو مخ تور وي نو دا ډېره سخته ګستاخي ده. او هغه راته هم را یاد دي چې کله وفات شي به ګز ګز جبې راوتي، مخونه تور شوي، مخ ورله تاسو د خره غونته کې پټ کړی بیا چاته نه ورښایي. مونږ ته را یاد دي هغه د قبرونو نه چې د سپو غفارې راځي، اوازونه راځي، مونږ ته یاد دي ستاسو هغه مشران. او بلې دا وي چې د دوی جبې راوتي د مرګ په وخت کې، نعوذ بالله. په تا باندې لازم دی چې دا ته ثابت کړي چې تا په داسې شخصیاتو باندې داسې الزامات ولګول
او په خپل وای چې ولا تسب الاموات مړو ته کنزل مکو په خپل مړو ته کنزل کړي. نو الله تعالی دې ته اخلاق ور نصیب کړي او الله تعالی دې ته هدایت نصیب کړي. وای چې د پنځپیرانو د قبرونو د سپو आवाज راځي نعوذ بالله انا لله و انا الیه راجعون. دومره عظیمه ګستاخی. زه دی ویډیو په ذریعه سره پیغام ورکوم هغه خلکو ته چې هغوی ځان منسوب کوي دیوبندیت طرف ته چې د دې کس دل شکني وکړي چې دی د اخلاقو داسې مظاهره کوي. نو ظاهره خبره ده داسې نه چې ستاسو اکابر ستاسو مشران هم به اخلاق بېعزته کړي. لهذا داسې خبرې کول دا د اخلاقو نه لاندې خبرې دي او دا د شریعت مطهره نه بالکل خلاف خبرې دي. الله تعالی دې ته هدایت نصیب کړي. الله تعالی دې موږ په صراط مستقیم باندې ګامزن کړي. اما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه